السلام علیکم ملګرو. یو څو ورځې له مخه، یو میاشت و نیمه له مخه موږ ته د خانوزۍ د حیواناتو هسپتالو د سلاټر هاوس یو ویډیو د ښکاره کړل چې په هغه واره دلته یو څه داسې یو زړې غواوې ولاړې ویلې چې هغه داسې بې سوسېدې چې د هغه د ډېر عمر دي. بیا نو ما خیال دغه غی په نوټس کې راغلی. اوس دلته څه ګواډیانې ولاړې دي، لیاځوانې غواوې دي. مطلب داسې دغه شی موږ ته نه معلومیږي، برناک مطلب یو دغه نه کوو چې اوس داسې موږ واورېدل چې دلته دغه راځي، دغه له باقاعده ډاکټر هم راځي. دا اوس دا سلاټر هاوس دی، مطلب دوی ډاکټر یې دغه کوي، دغه چیکینګ کوي. دغه نورې به موږ د ښکاره کړو، دا د لالي کساب دي. دا ما خیال دوی وی یا هلک وی دا ګرځي د لالي کساب دي. نو دا خو موږ ته چپ نه معلومیږي. دا په دغه کې ګواډیانې دي، ځوانې غواوې دي. مطلب داسې ډېرې دغه نه معلومیږي د ډېر عمر. نو دغه یو شی خو دی چې دا دغه دی. پر مخ بیا موږ یو مسلې دغه درته کوو، نشاندهي چې مسله دا چې نو دغه فلحال داسې مسله په دغو کې نشته. نو دوی باقاعده ډاکټر هم راځي. اوس د سلاټر هاوس کې به دننه موږ در ښکاره کړو چې بس یوه ګواړۍ لا به دغه کې ولاړی ګواړۍ، او په دغه کې اوس دننه یو دغه نسته، دغه یوه دانه کې ولاړه ده تیاره. دغه هم موږ بیا در ښکاره کړو. خامخا د خلکو دا دغه وویل ته بیا یو دغه باید چې وشي دا څنګه دی. دغه یوه ګواړۍ ده، کوچنۍ ګواړۍ ده. دغه د لالي کساب دي. نو دغه شیان موږ ته چپ نه معلومیږي. نو دغه ته یې ولیدل، دغه نورې دغه دي. دغه له باقاعده وي ډاکټر راځي او دغه ملګرو. موږ دغه د سلاټر هاوس د موجوده صورتحال د ښکاره کې د خلکو خامخا دغه سوال و چې ته اوس حالات پر کوم ځای دي. دغه باقاعده تصدیق کېږي چې نه کېږي چې زړې غواوې راځي، که دغه راځي، که ګواړیان راځي، که زاړه غویانو زړې څو واره لنګې غواوې راځي. دا د خانوزۍ د سلاټر هاوس دا اوس موږ کوم دغه د ښکاره کې دلته د لالي کساب د کور الکوان ول، نو بل کساب هم ولی. نو د هغه اکثره دغه شیان موږ ته چپ نه معلومېدل، سم معلومېدل. اوس دلته مسله دا ده چې زموږ بصد احترام له خلکو زارو چې زموږ کومه انتظامیه چې ده، یا زموږ کوم ارباب اختیار چې ده دلته، که کمیټیانې دي، که انجمن تاجران دي، زه په خبر نه یم. وی هغه دا ډېر کم دا 2 نمبر شیان حلالوي، دغه په کورو کې حلالوي. ولې زموږ په بازار کې غوښه بې انتها ډېره وځي. دلته دا ولاړې خالي یو څو ګواډیانې دي، یا څو ګواډیان دي، یا یو څو ځوانې غواوې دي. دا نور خلک دا شیان په خپلو کورو کې، یا په سرخاب کې، یا بل ځای کې، یا هر ځای کې، موږ په خبر نه یو. خو دغه دونه قدر غوښه چې راځي، دا له دې ځای نه ځي، دا ډایرکټ له کورو ځي. اوس د دغه غوښې تصدیق به څوک کوي؟ بله ورځ د یو پارټۍ ذمهواره سړي راته وویلې، ول موږ په دفتر کې ناست ولو، دغه د غوښې د دغه والا چې راځي، دا غوښه چې ګوري، دا کوم د چک والا چې دغه والا د انسپکټر یې راځي، یا کوم دغه راځي چې دا د شیانو چیکینګ کوي، میټایانې، غوښې، دا نور، چې باقاعده ټلیفون ورلی چې به دغه د مخصوصه دغه خلک چې وروره دغه و، هغو ته یې ویلې ول چې دا خپله غوښه دی کوي، دغه خلک در روان دي، داسې غوښه ګوري، مطلب دا 2 نمبر زړه غوښه دی کوي. اوس زموږ سوال دا دی چې دغه فلحال دلته ولیاړي لږ ګواډیانې دي، لږ ګواډیان دي، لږ غویان دي، هلته بازار له ډېر راځي. نو دغه دا کوم چې په کورو کې حلالېږي او دا راځي، دا زموږ دغه له په دا نوره سمه غوښه کې دغه 2 نمبر د ورستو، د مردارو غواوو، د زړو غواوو، د زړو غویانو، د ناجوړو غویانو، د هغو غوښه هم کې ایستل کېږي. نو د هغه به دغه پیچان موږ ته څه ته راکېږي؟ نو مسله دا ده چې مسله اوس زموږ په بازار کې پاتې شوله. د سلاټر هاوس دا زموږ ویډیو دونه اثر کړی دی چې دلته چې کومې ګواډیانې، یا ګواډیان، یا غویان حلالېږي، د هغو به قول د دوی دلته چې کومه عمله ده چې باید دا ډاکټر ګوري.
اوس هغه چې کومې راځي له هغه دا ډېره غټه مافیا ده د هغه خلاف په زموږ ولس باید چې ودرېږي هغه د ډېرو ناجوړیانو سبب ګرځي په هغه کې مرداري غواوې هم راځي په هغه کې ډېر دا تره ناجوړه شیان راځي چې په دا سمه غوښه کې دوی باسي او هغه زموږ د دغه نو د هغه غم خوړل پکار دي کار زموږ د بازار په کسابو کې دی غوښه لا ګرانه لا ارزان هغه پر خپل ځای کوي 500 روپۍ ګران نه لا 1.5 ګران هغه پر موږ نه د بوج موږ د سمې غوښې طلبګار یو باید په 20 ورځې کې په 15 ورځې کې یو څوک وړي باید سمه غوښه یوسي نو دغه چې کومې غوړیانې وي دا سمې دي دا خلک وی دا خلک اوس په کورو کې حلالوي لا په خپلو ځایو کې هغه راوړي غوښه راوړي بازار له راځي نو دا هغه دغه روکتام پکار دی مهرباني